السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید ده انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشاله یې. ملګرو دا یو څو ورځې وشو چې اکثر ملګري رابطې کوي د قرض دپاره او دا وایي چې یاره جي مونږ باندې ډېر زیات قرضونه دي، خصوصا د بهر ملکونو نه چې زمونږ څومره ملګري مسلمانان ورونه یې زمونږ مسافر دي په اکثر ملکونو کې هغوی دغه رابطې ډېرې زیاتې کوي او دا تپوسونه کوي چې مونږ باندې قرضونه ډېر زیات دي او دې دپاره راته څه داسې عمل وښایي. نو مناسب مې وګڼل انشاءالله چې یو ویډیو په دې باندې جوړه شي او دغه عمل د ثواب په نیت وایي ورئ، ټوله ویډیو مکمل وګورئ او نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ دغه پیج او چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ. ملګرو د ټولو نه مخکې چې په کومو ملګرو باندې زمونږ قرضونه دي، په چا باندې قرض دی، د ټولو نه مخکې په زړه کې یو عزم او اراده وکړئ چې انشاءالله دغه قرض چې د چا په مونږ باندې دی دا به ورکوو. ځکه چې د یو کار دپاره اراده وشي نو الله رب العزت هغه کار بیا انجام ته رسوي. نو د ټول نه مخکې تاسو اراده وکړئ چې انشاءالله دغه د چا په مونږ باندې قرضونه یې دا به مونږ ورکوو. ارادې نه پس یو سنت عمل تاسو ته ښیمه چې کله تاسو پسې قرضدار راشي او لکه د چا چې تاسو له قرض درکړی دی، مثال پیسې دي یا نور څه دي، چې کله تاسو ته راشي او تاسو ته خبرې کوي، لکه مثال تاسو باندې سختی کوي، که هر څه وایي، که د لهجې انداز سره وي، که نور داسې څه وایي راوایي لکه تاسو ته سپغې ستوري او دغه رنګ چې قسمه قسم خبرې که نه قرضداري راځي خبرې کوي، نو چې هغې څه خبرې کوي تاسو ته څومره سختې خبرې کوي به تاسو برداشت کوئ جي. دا سنت عمل دی، ها دا سنت طریقه ده. داسې نه چې د هغه په تا باندې قرض دی او تا پسې راشي او ته ورپسې راپاسې او ته الټا هغه سره زورن او لانجې مانجې شروع کړي، نه دا عمل به نه کوئ. د هغه حق دی که هغه راشي تا ته یو څو خبرې زیاتې مو کړي نو ته به هغه ته جواب نه ورکوې، ته به هغه برداشت کوې ځکه دا سنت عمل دی. صحیح شو جي. په دریم نمبر یو ځل د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تشریف فرما و یو صحابي راغو او ورته صحابي چې راغو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي ای صحابي وایي زه تا ډېر زیات پریشانه ګورم، خیر خو به او ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات قرضونه دي را باندې او ډېر زیات یې پریشانه کړی ما او ډېر په سختو حالاتو کې یم. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هېڅ غم مه کوه، وایي تا ته زه یو داسې عمل ښیمه که چېرته د غره عمره په تا باندې قرض وي نو الله رب العزت به هغه قرض ختم کړي او ستا چې کم قرض دی الله به هغه ډېر په ښه شان سره ختم کړي. صحابي ډېر خوشحاله شو. او دویم روایت کې راځي چې یو ځل علي کرم الله وجهه ناستو او د هغې یو غلام راغو او ډېر پریشان و. نو علي کرم الله وجهه ورته وفرمیل چې ولې؟ هغه ورته ویل چې ما باندې دغه رنګې قرضونه ډېر زیات دي، د دغې وجې نه ډېر زیات پریشانه یم. نو علي کرم الله وجهه ورته وفرمیل چې ما ته یو دعا د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ښودلې ده، هغه دعا ته په پابندۍ سره وایه نو که تا باندې چېرته د غره عمره قرض وي نو انشاءالله الله به ختم کړي. ملګرو دعا درته وایم، دعا انتهایی اسانه ده. دعا انشاءالله تاسو په دې سکرین باندې شو شي. نو دعا دا ده اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اسانه دعا ده. انشاءالله کوشش به وکړم چې تاسو ته په کمنټ کې هم دغه شیر کړم او په سکرین باندې انشاءالله تاسو دغه دعا شو کېږي انشاءالله. دعا دا د یو ځل بیا واورئ اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اسانه دعا ده. دا به ملګرو دا به په کثرت سره وایي چې تاسو څومره ټایم میلاویږي دا دعا به وایي، خصوصا د فرض منځونو نه بعد دا دعا وایي. او یو بل عمل تاسو ته ښیمه هغه ډېر اسان دی، د دې نه هم اسان دی. د دغې دعا سره سره هغه عمل هم کوئ نو انشاءالله بیا به برکات ډېر زیات وي. د هر فرض مونځ نه پس 3 ځل درود شریف مخکې، 3 ځل درود شریف آخر کې، منځ کې 41 مرتبه د الله رب العزت یو نوم دی یا صمدو یا صمدو یا صمدو. دا 41 مرتبه دغه ذکر هم کوئ. انشاءالله چې څومره قرضونه تاسو باندې الله رب العزت به ختمی او انشاءالله د خوشحالۍ ژوند به ستاسو نصیب کیږي. الله رب العزت دې وکړي چې ستاسو دغه قرضونه چې څومره مسلمانانو باندې دي الله دې ټول په خیر او عافیت سره ختم کړي او الله دې تاسو ټول خوشحاله او آباد لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او دغه نیک پیغام نور ملګرو سره شیر کړئ، زموږ دغه پیج در سره لایک کړئ او بره چې کوم لینک دی زموږ د یوټیوب چینل دې باندې کلیک کړئ، دغه چینل هم سبسکرایب کړئ. انشاءالله دغه رنګې معلوماتي قیمتي
او بهترین ویډیوګانې به ان شاء الله تاسو دغه چینل او پیج نه ملاویږي ان شاء الله. السلام علیکم.